په پاکستان کې شمیرې ښایي چې د تېرې یوې لسیزې راهیسې د بې اولادۍ په شرع کې پرلهپسې زیاتوالی کېږي او د پاکستان د عامه روغتیا د یوې څېړنې له مخې په هېواد کې قریبا 21% واده شوي خلک د بې اولادۍ د ستونزو سره مخامخ دي. د صحت ماهرین وایي چې غیر معیاري خوراکونه، د محنت مشقت کمی، د وجود غټېدل، شوګر او نورې ناروغۍ هغه علتونه دي چې د بې اولادۍ سبب جوړېږي. ډاکټر خماسا ګل په مردان میډیکل کمپلیکس کې د ښځو د ناروغو ماهره ده. وایي چې ژوند کې بدلون راتلو له وجې د وزن سیوا کېدو سره سره د هارمونل مسلې ډېرې راغلي دي او جراثیم او انفیکشن چې کومو ښځو ته وشي نو هغو ښځو ته د ټیوب مسله راځي او هغه د بې اولادۍ ښکار وي. په سړو کې چې منګه کم ټیسټ وکړو او جراثیم کمزوري وي نو هغه ډېره مسله ده. د پېښور رحمان میډیکل انسټیټیوټ شایع کړی شوی یو مضمون کې لیکلي چې د هېواد په کچه د بې اولادۍ په 20% پیو کې نارینه عوامل، په 50% کې ښځینه عوامل او 12% معاملاتو کې نارینه او ښځینه دواړه عوامل لاس لري. د نفسیاتو ماهرین وایي که څه هم د اولاد نه کېدو سبب ښځه او خاوند دواړه کېدی شي، خو بیا هم زیاته ذمهواري په ښځه اچول کېږي چې له امله یې زیاتره مېرمنې د ذهني ناروغو سره مخامخ شي. ډاکټر محمد مسلم خان په مردان میډیکل کمپلیکس کې د نفسیاتي ناروغو ماهر دی. وایي چې په عام طور باندې ډیپریشن کم کې چې د ښځې د جون نه بیزاره شي، دین علاوه یو بله بیماری ده چې هغې ته موږ انزایټي وایو. په هغې مریض باندې ساړوبې راځي، وارخطایي او بې سکوني راځي. نو د دې بېهوشۍ او د خفګان د دارو چې موږ تفصیلي وجه ولټو نو اکثر موږ ته مخې ته راشي چې واده کلونه مخکې شوی او اولاد یې نشته. ډاکټران وایي چې د بې اولادۍ په صورت کې د عطایي ډاکټران او حکیمانو په ځای ښځې او خاوند دواړو ته مستند ډاکټر سره مشوره کول پکار دي. ډاکټر خماسا ګل وایي چې کله دوی علاج شروع کوي نو د 1 کال نه تر 2 کالو پورې دې قدرت ته صبر کوي چې په دې کې په خپله حمل وشي. بیا په کار دا ده چې مستند ډاکټر ته لاړ شي چې اول یې د خاوند ټیسټ وکړي او چې خاوند کې مسله نه وي بیا به ښځې ته علاج شروع کول وي. د صحت ماهرینو تر مخه د بې اولادۍ څخه د بچ کېدو لپاره مهم دی چې د جینکو په خپل وخت ودونه وشي، په خوراک کې سبزیان او میوې زیاتې شامل کړي شي او نارینه او زنانه روزانه ورزش کوي. عالم خان شیرپو دلبر نیو.